الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال ترى دي وقت أقولنا أن يزدك نشيء دینا پس چکم میاشرا روانا دا اغیتا دا ذی الحجی میاشوئی او پدغا میاش کی دا اسلام و دا شریعت یو سو کار دی اولتا انشاءاللہ پائندہ جمعہ کے کجندو بیان کم خو یولوی عمل پدغا میاش کی کیگی او د ټولې دنیا مسلمانان هغه عمل کوي هغې ته په عربی کې اضحیه وایي او په پښتو کې ورته قرباني وایي مسلمانان چې کوم مالداران څوک ګډان حلالوي څوک چیلې حلالوي څوک غوا میخې حلالوي د دې قربانۍ دا مخکنا لومبه دا کم زینا دا دی شروع شوی دا او دا دی قربانه فلسفه سده دا دو خبر دا تارس کو دا قربانه فلسفه سده او تاریخی لحاظ سره قربانی شروع شوی دا کلنا قربانی دا حضرت آدم علیہ السلام دا زمانی نہ شروع شوی دا بنی آدم چه کلا دنیا کی پیدا شو آدم علیہ السلام اللہ دنیا تا رو لے گا آغا وقتنا قربانی شروع دا خدا آغی جدا طریقہ و زمون جدا طریقہ دا حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا تا را گئی دے پا سری لنکا سرندید چه وطوی التراکشو او حضرت حوا علیہ السلام دا پا جدہ کی راکوشو دا دوارو ملاقات دا عرفات پا میدان کی وشو یو بل سر معرفت شو پا عربی کی معرفت پی جنگلو تاوی او بیا دا عرفات دا میدان نا مزدلفی ترالا شپا پی پا مزدلفہ کی رالا مزدلفہ کی دوارا خز خاون یو بل سر نزدی شو ازدلاف نزدیکت تاوی حضرت آدم علیہ السلام و حوا چې په جنت کې جنت ته خود بچو د کېدو انتظام نشتا دلته بچی پیدا کېدل شروع یو ځلبا الک او جنې پیدا کېدل د سره تقدم یو ځلبا الک او جنې پیدا کېدل او بل ځلبا بیا خدای الک او جنې ورکول هم په دغه ترتیب به بچی پیدا کېدل چې دا اوس څنګه پیدا کېږي غلطه مشوره ده بعض خلک وی سار به بچی کېدل او ماښام به بچی کېدل دا غلطه خبره دا څه خبره څنګه اوس کوم ترتیب دی او د زنانه نه هم میاشته کم و بیش اولاد کېږي دغه څه بچی به کېدل خو بچی به دو پیدا کېدل
او دواړه به هلک او جینۍ نو هغه زمانه کې خو نور سکونه نو یو کال چې به کوم هلک او جینۍ پیدا شو او بل کال چې به کوم هلک او جینۍ پیدا شو نو د یو کال د هلک له به د بل کال دا جینۍ مرګرې کړه دا به یې ورته واده کړه او د هغه خور به یې دله ورکړه بل سکونه نو ضرورت دی اوس رور او خور دی خو دا نکاح بس شریعت کې ضرورت دی دا ولا شریعت جایز کړې ده صرف دومره ده چې کم رور او خور به یو ځای پیدا و د هغې خپل منځ کې به نکاح نه سې کېده دا یو قانون شروع شو یو زوی پیدا شو قابیل هغه سره چې کومه خور یو ځای پیدا شو هغه شته وخت ښکلې وه بل ځلې بل زوی پیدا شو د هغه نوم یې کېښود حابیل هغه سره چې کومه خور پیدا شو نو هغه هم ښکلې وه هشته وه هغسې ډولۍ نه وه کوم چې د قابیل سره ملګرې خور وه حضرت آدم علیه السلام د خپل شریعت مطابق قابیل ته ووایي چې د حابیل خور به زه تا ته په نکاح کوم او ستا دا خور به زه حابیل ته په نکاح کوم دا شریعت قابیل ورته وایي نه داسې چېرته کېږي اصل کې هغه سره چې کومه خور وه هلکه خشته وه مزېداره وه هغه وی داسې چېرته کېږي چې زما سره کومه پیدا ده نو زه د دې حقدار یم چې د دې نکاح ما سره وتړی او حابیل سره چې کومه پیدا ده هغه دې حقدار دی چې د هغې نکاح هغه سره وتړی آدم علیه السلام ورته وی ګوره دا زما خبره نه ده دا د الله خبره ده تاله به مې نکاح تړلې وه خو که جایز وي په شریعت کې زما په شریعت کې الله ما ته حکم کړی دی ګناه ده لکه اوس چې سکه خور سره څوک نکاح کوي او دا ګناه ده او جرم دی دقسې دا جرم دی ګناه ده ستا خور تاله جایز نه څنګه نکاح وتړم تاله به د حابیل خور کوم حابیل له به ستا خور ورکوم ده پکې لیت و الکول خبره یې نه منله نو آدم علیه السلام ورته ویې ښه یو چل وکړې داسې چل وکړې چې دواړه قرباني وکړې صدقه او خیرات وکړې نو پته به ولګي چې د چا قرباني الله ته قبوله شوه هغه به په حق ای د هغه خبره به منلی کېږي او که د چا قرباني الله ته منظور نه شوه دی به په ناحق ای د هغه خبره به نه منظوري کېږي دې زمانه کې اوس زمونږ د قربانۍ او د هغې قربانۍ یو فرق دی مونږ چې قرباني وکړو نو په خپله یې غوښې خورو د هغې قرباني به داسې نه وه چې قرباني به وکړه نو غوښې به یې په خپله نه خوړئ هغه د اسمان نه اور راغی نو هغه اور چې به کم شي وسوځه او به یې خوړه دا به د قبولیت نښه وه او که د اسمان نه به اور رانغی شی به محفوظ پاتې شو دا به د دې نښه وه چې دا قرباني د خدای په دربار کې قبوله نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره د حضور پاک په برکاتو کې یو برکت تاب شو وی زمانه مخکې امتونو به قربانۍ کولې نو یې اور به راته نو ابه یې وله سوځول او خوړه به وی الله زمونږ کمزورتیا ته او کتل نو مونږ له یې د هغې خوراک جیز که او حلال یې که او اور به اوس نه سوځوي نه به یې خوري واتلو علیهم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما الله قرآن شریف کې نبی علیہ السلام ته فرمایي وی د خپل امتیانو ته د آدم علیہ السلام د بچو قصه وکړه دا رښتونې قصه ده دا څه منګړت قصه نه ده او نه فرضي حکایت دی بعضې سړی د بل د مطمئن کولو دپاره فرضي قصه یې جوړه کړي دا فرضي قصه نه ده دا رښتونې قصه ده اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما دواړو قرباني وکړه دواړو ته قرباني وایي اوس به د قربانۍ په معنا هم تاسو پوه شوئ حابیل لار هغه خشته ښکلې ګډ راوسته مزېدار اعلا او هغې حلال که قیمتي ګډ او په یو غر د پاسه یې د هغې غوښه کېښوده او حابیل به زمینداري کوله آدم علیه السلام دواړو تقسیم کړی دواړو تقسیم کړی چې ته زمینداره کوه غنا کړه او ته دا ګډه چیلی سره ځکه د دنیا نظام په دې روان دی نو حابیل خشته ښکلې ګډ د خپلو ګډانو نه رونیوه او هغه یې لال که غوښې په یو غر باندې کېښودې او قابیل په خپله غله کې څه بېکاره غوندې غله وکته د هغه خو مقصد درست نه دی نیت یې درست نه دی او هغه یې په غر د پاسه کېښوده حضرت آدم علیه السلام ګوري چې د چا قبلیږي د هغه خبره به منلې کېږي چې د چا نه قبلیږي خبره به نه منلې کېږي اور د بره نه راغی د حابیل ګړې وسوځاو
او دا قابل چې کوم اسخا ما غلوا نو هغه تاړو اور نږدې نشو هغه هم دغه سه محفوظه پاتې شو. نو الله قرآن شریف کې فرمایي فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دا یو قرباني قبول شو. دا قابل قرباني قبول نشو. اوس یو ګډه لال کړی دی هغه تم الله قرباني وي، بل غلل الله پنوم خیرات کلا وقف کلا هغه تم قرباني وي. اذ قربا قربانا، حالانکه قابل ګډ نو حلال کړي، چرګ نه حلال کړي، وې نه حلال کړي، او الله وی دوالو قرباني وکړه. پته ولګی دا چې قرباني یوازې حلالولو ته نه وي، قرباني هغه عمل ته وي چې کوم عمل د الله د نزدېکت لپاره څوک کوي. فلسفه د قرباني دقه شو. یو عمل ز کوم دی لپاره چې د الله تقرب په حاصل کم، یو عمل دی لپاره کوم چې د الله نزدېکت په حاصل کم، قربت د الله حاصل کم، هغه ته قرباني وي. دا مونږ چې کوم ګڼه لالو دې ته په عربی کې اضحیه وي. اضحیه ورته ویل کېږي، په عربی کې اضحیه ورته ویل کېږي ځکه دوحا د ساخت وخت وي. نو دا د ساخت په وخت کې خلک دا څاروي حلالوي، د دوحا د ساخت په وخت کې حلالوي ځکه اضحیه ورته وي. مونږ خلک ورته قرباني وایو. عربی کې ورته یو دې ته قرباني یوازې نه وایي، قرباني اوس هم یو سړی وایي هلکه پلان کې غټه قرباني ورکړه، یعنی یو ښه کار یې وکړه. قرباني هغه عمل ته وایي چې هغه د الله د نزدېکت او د الله د قرب او د الله تعالی د نزدېکت د خدای د رحمت د نزدېکت لپاره کوم عمل وکړي هغه ته قرباني کړي. د قرباني فلسفه څه شو؟ فلسفه دا شوه چې زه دا ګډ دې لپاره لالوم چې ما الله ته نږدې شم، دا غوا دی لالوم چې زه الله ته نږدې شم، دا مې خدای لپاره لالوم چې زه الله رحمتونه ځان ته نږدې کړم. دا د قرباني فلسفه ده. ډېر خلک وایي یاره جدي قرباني ته ساجت دی، دا بلا ساروي په اسلام دا بعض مستشرقین اعتراض کوي، وی دا دومره ساروي چې حلالېږي، وی دا چې غریبانانو له دا پیسې دا خلک ولې نه ورکوي، دا غریبانانو له ولې نه ورکوي دا پیسې چې دا دومره ساروي حلالېږي. یو سړي دا اعتراض کړی نو د هغه د زوی چې واده نو 3 ورځې په پېښور کې په غټ هوټلو کې ډوډۍ هم کړې وه. پېښور کې په غټ هوټل کې 3 ورځې ډوډۍ په لکونو روپۍ کروڑ ته نږدې روپۍ په خپل واده باندې لګولې وې. هلکه به ته خو دا اورېدلي دي چې دا اعتراض شته؟ نه نوی اعتراض خو مې نه دی کړی، هسې مې لکې دا راځي چې دا دومره څاروي حلالېږي نو که دا مسکینانو له شي نو ښه به نه شي. نو مې تا د دوی په واده کې دا 80 لکه روپۍ ولګولې، نو دا که د کلي په مسکینانو لګولې وې نو ښه به نه وې؟ سر یې ښکته کړې. 80 لکه روپۍ په دوی په واده کې دی ولګولې، دا خو دا په دې ډوډۍ دی ولګولې هوټل کې چې د څو د دنیا وزیرانو لوی لوی خلک د 3 ورځې راوغوښتل، هوټل فیسونه دې پکې ورکړل، او هغه د ښځې له چې د کومې جامې جوړې کړې دي او خویندو نه دې جوړې کړې دي او ځان نه دې جوړې کړې دي او کم مهر دې لیکلی دی او کم کالي دې جوړ کړي دي، نو چې ټول راغونډ کړي 2-3 کروڑو ته روپو پورې واده رسي، او چې کم کور دې وله جوړ کړی دی قیمتي د 3-4 کروڑو روپو، موټرې بنګلې کې دې کومې جوړې کړې دي، مې دا مهرباني وکړه داسې وکړه چې دا راوباسو په دې مسکینانو خیرات کړه. چلو خیر موږ به خلکو ته ووایو چې لکه دې کې خو مزه شته، د راځه دا شی به بل طرف ته ډېر خلک داسې وایي. که څوک عمرې له ځي دا خلک وایي یاره دا عمرې له ځي دا پیسې غریب له ولې نه ورکوي؟ نو ته نه دې تا هغه خپل غریب له ورکړه که نه چې سودي هغه ته چل مه خایه، ته دا چل وکړه که نه دا خپلې پیسې ته خو نه دې مالدارې، نو چې ته نه دې مالدارې تا غریب له ورکړې نه به غریب له ورکړي نه بال ته لاړ شي، هسې به شی پاتې شي. هر شي کې خپل خوند دي، هر شي کې خپل خوند دي. چرګ خوراک کې خپل خوند دي، پولو کې خپل خوند دي، چټنۍ کې خپل خوند دي. اعلی قیمتي ډوډۍ یو سړي ته مخکې پرته وي، چرګان پراتی، پولونه پراتی، چټني پکې نه لکه وي چټني پکې نشته، چټني د 500 روپو ټماټرو نه جوړېږي او د 1 روپۍ د مرچکي نه جوړېږي او د 2 پیسو د مالګې نه جوړېږي، چټني پکې چې نشته. هغه یو چټنۍ د وجې د هغې ځان له یو خپل ټسټ دی، یو خپل مزه د دقسې د عباداتو خپله مزه ده، د مونځ خپل مزه ده، د روژې خپله مزه ده، د حج خپله مزه ده، د قرآن شریف د تلاوت خپل خوند دی، د جهاد فی سبیل الله خپل خوند دی، د دعوت الله خپل خوند دی، د صدقې خپل خوند دی، د قربانۍ خپل خوند دی. دا خوندونه دي که
تو خو یوازې په روجو ګزاره نه کوي چې سهار او ماښام ځان له روجې شي. نه جي کله به روجې خورم، کله به د غنمو ډوډۍ خورم، کله به د جوارو ډوډۍ خوري، کله به چرګ پولاو خوري، کله به یو شي کله بل شي، جامې به کله یو شانه غوندې کله بل رنګ کله بل. دا خوندونه دي د ظاهري بدن دپاره. دغه رنګې د الله د عبادت خپل خوندونه دي، خو موږ په دې خوند نه پوهېږو. موږ په خوندونو پوهېږو نه. موږ بیماران یو، لکه سړی چې ناجوړه شي او تبې وي او صفرې وي او دته به ډاکټر وایي لکه کیر خوره او پیرني خوره، او دی وایي کیر مې په خولې تریخ لګي، تبه مې ده، او دا پیرني را باندې ترخه لګي. نو پیرني خو ترخه نه ده، دی ورته ناجوړه دی. چې کله دې جوړ شي ته ورته یو کاسه پیرني کېده او داسې باروز او بیا راشه چې پته ولګي پیش بیا دومره زر خلاصه نه کي لکه دې چې خلاصه وي. پیش نه بیا زر خلاصه کي، ولې جوړ دی سړی. نو چې څنګه مونږ په دې ژبه د دې دنیا مټاس او خوندونه محسوسوو، دارنګې د روح خپل خوندونه دي، د عبادت خپل خوند دی، د مونږ خپل ځان له ټیسټ خپل خوند دی مزېدار، لکه د کمیس خپل صفت، د پرتوګ خپل صفت، دارنګې د روجې خپل صفت دی په روحانیت کې، د ټوپۍ خپل صفت دی، د واسکټ خپل دی، د چوغې خپل دی. ګوره دا ټولې جامې دي، دا ټولې جامې دي. او د پاسه چې چوغا کې د هغې خپل، د جرابو خپل، د سپلو خپل، د هر یو شي خپل خپل ځای دی او خپل خپل خاصیت دی. دغه رنګې د الله تعالی عبادتونه دي. ګورې دا د بدن عبادت، دا د مال عبادت، دا د دعاو عبادت، دا وینه تویوما، دا پکې بل عبادت دی. نو اصل قربانی فلسفه الله راضي کول دی. الله چې ته الله راضي کې او الله په څه راضي کېږي؟ په صدقه راضي کېږي. الله په څه راضي کېږي؟ په وینه تویولو راضي کېږي. په الله درته دا حکم کړی وی، دا اډر یې درته کړی وی، دا ولې لکه دا پینګار کوي، بیا راته دا اډر کړی و، دا حکم یې کړی وی چې دا زوی به دی لالی بیا به یې څه کول؟ زوس کنه حضرت ابراهیم علیه السلام ته دا اډر کړی چې سبا یې راته انشاءالله آینده جمعه کې انشاءالله که موقع و درته به وویل، صرف یو جله کې درته وی. الله ورته حکم وکړ، منښته یې کړې وه، منښته الله ورته حکم وکړ ای ابراهیم نظر پوره کړه، منښته دې پوره کړه. بیا ورته حکم وکړه منښته پوره کړه، بیا ورته اډر وکړه منښته پوره کړه. راغی اسماعیل ماشوم پوټینې خشته نیازبین بچے پوټینې بچے، او ورته څه وایي؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچے الله نه اډر میلاویږي چې دې حلال کا، ستاسو خیال دی. دا مطلب یې نو که زوی وي چې حلال کا حلالوم او که نه حلالوم نه حلالومه، نه نه معلومات کوي د زوی چې زوی مې په رضا او که بې رضا. که په رضی د هغې د حلالولو جدا طریقه ده، او که بې رضی د حلالولو جدا طریقه ده. او که په خوشحالۍ ځان سملی نو هم به الله وویني، او که په زور هم به الله وویني. زوی د ابراهیم زوی د علیه السلام او څه وایي؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. بابا چې څه اډر کېږي تکله شه ورته، زه به دومره صبر وکړم چې نه به لاس درته ورپوم، نه به خپل درته ورپوم، نه به سترګه درته ورپوم. او بویت هلته یې بوته د بنا میدان ته او چړۍ ورته ښه مضبوطه تېره کړه. نو که تا ته خدای اډر کړی وی چې دا زوی دی حلال کا، لاول خو یقین نه دی، سوال نه پیدا کېږي، ډنډې د دې چقلو نه دي، به زامن به حلالو. لکه اوس دې قربانۍ ته دې بډې والي دي، قرباني به کوم شل نخرې خلک جوړې کړي. د دې قربانۍ نه مخکې د زوی وادي قرضونه مه ولکئ، د لورې وادي ځمکه مه راخرڅئ، کور جوړئ هغې له قرضدار هم کوي. او چې قرباني راشي یاره صاحب قرضدار یم، څونه قرضه به 50,000 دکان دی د 100 پیسو دی، حساب مې نه دی کړی. وی به داسې د 50 لکو نه د ډېرو وی د ډېرو نو 50,000 تللی دی که نو بیا 4.5 لکه روپۍ پاتې قرضدار هم جي پیسې نشته، ځمکه شته که نشته، او ځمکه خو شته ګزاره کېږي. څومره به یو 10 ډېره به خو وی یو 200 پیداره خرڅ کړه نو ګټ پې کېږي، غوا کې پیسه کېږي. نو موږ دې ګډ حلالولو ته طبیعت نه دی برابر، دې ته هم طبیعت نه دی برابر. اکثر یاره په چرګ به ونه شي، ما وی کېږي خو په هغه پارامي پنډوره په چرګ قرباني کېږي، په ګډ به کېږي، په چیلي به کېږي، په چرګانو مرګانو نه کېږي. دا خلک باندې جوړ. نو که امر د خدای دا وي چې زوی حلال که نو څه به دې کول؟
دا اول خو تا یقین نه دی که دا خبره منلې وي او دویم نمبر دوی به دې بابا هغه بل حلال که هغه به وي نه هغه بل حلال که هغه به وي هغه بل حلال که دا نخرې به دې بېلې لیدلې دا جوان ګولا به دې بېله لیدلې وه نو د خدای حکم او د خدای فضل او کرم نه مني الله سوی نه 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 هغه مثال یې درته وښو د اسماعیل علیه السلام هغه شکل یې درته وښو چې دا دی ما ورته اډر کړی زویم سمله چاړم تیاره شوه لیکن زوی نه لالوم په چا د هغې په ځای به ګډه لالی چیلې به لالی قرباني اصل فلسفه د الله رضا حاصلول چې خدای پې خوشحاله شي دا غټه فلسفه دا ده او داسې خدای خوشحالوم دا خو ګرانه وه خو مونږ به لکې ووایو مونږ به لکې ووایو چې الله ستا اډر دی نو چې دا ګډه لال کا یعنې که اډر دی د زوی وي که نه نو خدای ابه مې مرا پرځم هسې خو ووایه که نه هسې ووایه نور ما ته پته ده دغه کې نه یو خو هسې ووایه خدای اډر د زوی وي ابه مې مرا پرځو ابه مې الالو که اډر د زوی وي او د بشیرجان پلار ته خو بیا قصاص انم هم په ده بیا کړې وه یا غروغ به پرېږدو خپل کار به کوي مولا بشیرجان به سملو نو زه بس دا قصه ده د ښه د خلک هم پرې ډېر مړېږي او معذور هم دی هر چا به خپل معذوره بچی رانیوه پړک به یې وله ورکوم لکه اوس چې په منډو کې ګرځي او په میلو کې ګرځي او ځان به یې شیږي دا فلسفه شوه الله ستا په نوم که د زوی اډر هم وی ما به زوی ملالو خو تا دا شی بند که او ګډه لال کا نو الله ګډه لالو إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر دا یو قبول شو دا بل قبول نشوه چې دا چا قبول نشوه هغه تقابل وی بس هغه بیله او حابیل وګټله نو قانون مطابق به د قابل خور د حابیل کېږي او د حابیل خور به د قابل کېږي د خور دا قانون آدم علیه السلام ورته بچې پته ولګېده خو قابل بیا هم نه منله نو آدم علیه السلام حج ولاړ چې حج لاړه آدم علیه السلام نو دی قابل سوچو که چې یو علاج شته شیطان ورته وسوسه ور واچوله چې دا زوی مړکه دا رور مړکه دا حابیل چې دې ملکم نو بل خو څوک شته نو خور ماته پاتې شو یو خور خو ځکه دواړه ماته پاتې شوې هغه خپله خور هم پاتې شوه ځکه رور به د منځه لر کړ او د هغه هم ماته پاتې شوه دا سوچ او دا سکیم او سازش د خلکو په زړونو کې راځي دا شیطان دا سکیم او دا سازش اچي نو دی ورته ډایرکټ په مخامخ ترتیب ورکوي لاقتلنک ورسم شالکه پلار دې راشي ورته ووایه چې د قابل خور لکم خپله کوم او زه به هم خپله وکړم او که سم نه شوې که نه نو وجنم دی پرېږدم دی نه دمکي وله ورکړه چې دمکي ورکړه هغه سم سړی و هغه څه وې هغه ویې وروړه چې مې وجنې مړ مې که لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك که ته ما وجنې نو مړکه زما لاس نه درځي زما د مور بچې زما لاس نه درځي ولې به نه درځي د مور بچې او الله وایي چې ګورې مسلمان به نه وجنې نو د مور بچې به څنګه مړ کړم انی اخاف الله رب العالمین الله نه یریګما کوم الله چې د ټول مخلوق رب دی زمارونو که دا یره د انسان په لکه راله قسم په خدای چې هر سړی به د بل د ایو د عزت بیا خیال ساتي دا یره نشته دا خوف نشته نن چې انسان درنده دی شرمخ دی زمری دی وجه څه ده په زړه کې د الله یره نشته دا سوچ نشته چې د ځمکې نه څلور فوټه لاندې به راځم زه د دې خلکو به دا خیالي چې ګنې مړ شم اونه کې به مې وایي ځان دی هلکه اونه کې خو مونږ څوک اوې ځان نه کړل نم څوک په چت باندې په واورو کې سملول چې دی خراب نه شي کوم ځای ته یې ورکوځو 4 فوټ نیچې ځمکې نه څلور فوټه لاندې به هلته بیا څه دي آها ماران دي لړمانان دي تیاره ده خټې دي چقلې دي غنې دي شپولونه دي او د دوزخ څخه بدبویې دي او د جهنم څخه تونه دي او نه ختمېدو والا زندګي ده دا نشته چې دا سزا به یو کال یو که 2 کاله به یو که 3 به یو که 4 یو که 10 به که 6 به نه ختمېدو والا زندګي نا ورته څه وایي که ته لاس راوچتې او ما وجنې زما لاس روړې نه درځي زما د مور روړې بچې زما د پلار روړې بچې مسلمانې الله خفه کېږي الله نه خفه کوم ده وی نو زه خو دې نه پرېږدم وی خوښه دی چې مې وجنې نو دا حابیل غریب اودو یو تیږې ته سر یې ښودی او اوده شوی دی آدم علیه السلام تللی دی حج له او قابل یو کاڼ اوچت راواغېشته شیطان ورته چل وښو چې کاڼ یې راواغېچه ډز یې ورکړه دا رور یې په دا سر د پاسه وویشت هغه غریب مړ شو
دلته خالی کا خو مړ شو چې مړ شو بیا چل ورته چې د سره وسو کما نو په وګه به ګرځاو کله به یو خوړو او پلار به مې راځي سبا وای دا اوس پټول غواړي داغه دې سره سوکم کله به یو خوا ګرځاو کله به بل خوا ګرځاو کله به بل خوا ګرځاو الله قرآن شریف کې فرمایي فبعث الله غرابا يبحث في الارض قارغه یو بل سره په جګړه شو یا شکل دا قارغانو دي دا الله مخلوق دي فرشتو یار سچ دي یو قارغه لګي شو بلې مړ چې بلې مړ کا نو هغه یو قارغه لګي شو پزمکه باندې مخلوقه لګیا دا هغه وای او پنجي وای سوله او باسی سوله وستا په مخلوقه هغه قارغه را وس په سوله کې ورواچو او په لپ الله تو باندې وتخوري واپس ورويشت په خورو کې پټ فبعث الله غرابا يبعث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه چلی وتاو چې ضرور دا جوسه بدی څنګه پټه نو بدم دا چل شروع دم کندو کل استورور پکی ورواچاو او بیانے کی سوئی اعجزتو ان اکون مثل مالا دا قارغ بشان پویم نشتا قارغ چلو خو فاصبح من النادمین بس بیاستو مانو چی سا غلطا میں کرلی دا قتلم اوشو رورم مرشو چلم نرات پلار مم خپکو رب العالمین مم خپکو دا سا غلطی میں اکرلا نمون خلق پختانم داسی دی کار مخ کی دی سوچ رستو سوچ مخ کے پکار دی او کار رستو پکار من سوچ رستو کو کار مخ کے کو فاصبح من النادمین دا پا مخ دزمکا خبر میں دے پورے کولا چلنبے قربانی دا گٹ پا شکل کے دا حابیل دا طرفنا پیشوا او دا اللہ پا دربار کے منظور شو یہ نظام معلومی گی کہ انسان قربانی کی دا اللہ نزدیکت حاصل ہے نو دے با خشع علالے وسم زمون فقهاوی چې کوم ګډ علاله نو خګړ علال کا هغه ګډ قرباني وکړي چې هغه خي اعلاوي او قیمتي ګډ وي او که په ساروي کې ایسانی سي او چرته یو ساروي علاله نو قیمتي ساروي علال کا په دې کې ډېر زیات ثواب څومره کې په قرباني پیسې زیات ولګولې هغه مر اجر او ثواب پکې زیات دی ګوري بیکار ساروی باندې قربانی سے کیږي نه مسائل برته ان شاء الله ویم ګوټ ساروی دی نه بالا لون ساروی دی نه بالا دی قربانی په نه صحیح کیږي پلار د تلو نه دی قربانی په نه صحیح کیږي خراب ساروی باندې به قربانی نه کې خشیبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفه د طالبانو د پاره یو ځای جوړ کړو صفه به وتوی او چبوترا وا هغه کې و طالبانو د پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام مو پکې او د نبی علیہ السلام نه به دین زکو داغي غریبانو د خوردونوش اسم لا يأبون على مال ولا على اهل نه خذ بچی به چې التلال شي لکه زموږ د مسافر طالبان چې په جمعاتونو کې دی او نه مال شته جهاد ځمکه دکانداری چې التلال شي ځان لسه وګټي خوراک به سو انصارو د مدینه منوره با د کجوري غونچا کړه او بره به ته پچت کې وتاړو غونچا کې بازي کجوري کچای او په غونچا کې بازي کجوري پخیوي نو چوکا به پرتاوا نو دی به چوکا راوغه ته چې اوګي بشو ناغه له ټاس ورکړ نو کجوري به پخیر او ور دی دی هغه به خپل او چې کومه کچا به هغه دوب سره ورو پخې دی دام د کجورو سیزن کې دا کجورو سیزن لال ختم بشو بیا به غریبانو نار تیرولې لوګي به اوګي به غریبان نو باز خلکو با اعلا غونچا کراوړو ابے ځان کو او بعضو خلکو به بیکار غونچک راوړو بیکار غونچک بدو چې په اونه کې به مات شوی چې کوم غونچک په اونه کې مات شي نو کجورو ته طاقت پوره نه ورسیږي نو بعضې کجوري په نیمه کې اوچې پاتې شي طاقت ورته نه رسیږي لکه اوس چې د املوک یو څانګه ده او هغه څانګه په منځ ماته شي نو هغه چې کوم مملوک کچی یا الوچی کچی نو هغې ته د هغه څانګې په ذریعه طاقت پرې طاقت نه ورځي نو هغه په کچه کې خرابې پاتې شي نو بعضې خلکو به داسې کجورې داسې غونچه کې راوړل چې به په دې ویښ کې ماتې شوې وي به یې ویزان کړل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې مه کوئ ښه شی راوړئ خراب شی مه راوړئ دا خراب د خدای په دربار کې ردي دا نه قبلېږي او زما رونو یو حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچے تا صدقہ او خیرات قربانی ارس خیرات کے دا خدای پنون کے نو دا بندہ دا لاس نمخ کے دا خدای لاس ترسی دا بندہ دا لاس نمخ کے
دا الله لاس ته رسیږي، خو ما ته خو د الله لاس نه ښکاري. داسې لاسونه د الله شته نه چې د ما ستا په شانتې دي. نو ما خدای له 100 روپۍ د خدای په نوم ورکړې، نو چې مې ورکړې نو لاس کې خو ظاهر د ده پرېوتې، خو په حقیقت کې دا لومبې د چا لاس ته ورسېدې؟ الله. دویم نمبر د ده لاس ده. نو خدای له چې شی ورکې نو د الله د شان مناسب ورکه، خشته شی والا ورکه، خراب شی مه ورکه. قسم دې په دې صحابه کرامو عمل کړی دی. دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چې کوم شی دی خوښي هغه د خدای په نوم خیرات کا، نو طلبت نیکی وګټئ. نیکی دی ته یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه، دا هغه باغ د نبی علیہ السلام دا محراب ته بالکل مخامخ اعلی قیمتي باغ بیرحا به ورته وي. پیغمبر علیہ السلام به دې باغ لته او د هغې ډېرې اعلی خشته خوږې اوبه وې، هغه اوبه به یې څښلې او په باغ کې به یې ناستم کوله. اوس هغه باغ نشته، هغه ځای جومات کې شامل شوی دی. 21 نمبر گیټ 22 نمبر گیټ باندې چې ورننوځې نو چې مخامخ کمې 2 برجې راځي، دقه د دې باغ ځای باب فهد سره ګس طرف ته راغی. نبی علیہ السلام ته کېناسته. د الله رسوله ګوره صحابه دغه موږ له صحابه مثالونه دي، قسم په خدای. صحابه ته وګوره کنه، دا زمونږ دپاره نمونې دي، نمونې زما د ایمان نمونه د ایمان. قرآن کې الله وایي آمنو کما آمن الناس، ایمان راوړه. نو که ته وایې چې الله سره راوړه، نو الله د ایمان نمونې صحابه کرام ښودلي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ګوره ومن د پیغمبر اختلاف بنه کې، خله پیغمبر اختلاف په څنګه نه کوم چې الله ته ښایه وی د صحابهو په طریقه لاړ شه او د صحابهو سره اختلاف مه کوه. ګورې دغې نمونې د پیغمبر د الله جلک، د الله د قدرتونو، د الله د رحمتونو، د الله د صفتونو جلک، دا به ماته په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې راښکاره کېږي، او د نبی علیه السلام مبارک د صفتونو جلک دا به ماته په صحابه کرامو کې ښکاره کېږي. یو صحابي د حضور پاک د ښکلي صفت نمونه ده زمارونو ګورې. راغی ابو طلحه حضور پاک وی الله آیت نازل کا چې اله به ښه اعلی نیکي وګټئ چې تاسو ښه شی خیرات کې. نو د الله رسوله ما چې کوم باغ دی بیرحا، دا مې خدای ته وبخه. مون باغ د کجورو قیمتي اعلی ارجو برها و ذخرها عند الله. زه دا غواړم چې دا زما دپاره د خدای په نزد یو قبوله نیکي شي، او دا غواړم چې دا ما له خدای جنت له ذخیره کړي. حضور پاک سوی واه واه باه باه ذاک مال رابح. ډېر د فایدې شی دی وبخه. دا خو داسې د فایدې شی دی چې دا به تاله ټول عمر فایدې درکوي. او نبی علیہ السلام ورته قد سمعت ما قلت، چې تاسو ووایئ مې به اورېده. خو تا چل دی چې اجعلها فی فقراء اقاربک، دا څه وکړه چې ستا کوم رشته داران دي هغه غریبانان دي، نو په هغوی یې تقسیم کړه. ګوره دونه غټ باغ چې تقسیم یې قبله و، لږ نو چې ګنې کنال یا نیم کنال یا مرلی وي هغه تقسیمیږي نه. باغ خو چې تقسیمې کور له نه تقسیمیږي، پیدې له تقسیمیږي. اجعلها فی فقراء اقاربک، دا چې کوم رشته داران غریبانان دي په هغوی یې تقسیم. صحابو کې بېمه خبره ونه وه. د صدقې او د خیرات ذکر ورغی نو د ګونډي ډک غنم به اسخا نه راوړل، اسخا غنم راوړي. مولانا اشرف علي لیکلی دي یو جومات کې امام یو ماشوم والا کیر راوړه، چې کیر یې والا راوړه، هغه امام هغه ماشوم ته وایي بچې دا یې د کوم ځای نه راوړه؟ وایي دا مې د خپله کوره راوړه. وایي بچې زما خو بلا کلونه په دې جومات کې وشو، ستاسو د کور خو ما نوړی چې ته په سترګو نه ده لیدلی، نن څنګه دې ما له کیر راوړه؟ لار دې خطا کړه. د ټولو کورونو نه خوښي راځي، ستاسو د کور نه چې زما په ړومبي ځل شی ولیده، دا ولې دا رکسینګ دی راوړه؟ نو ماشومان خو رښتیا خبرې کې دروغ نه وایي. ماشوم ته چاوې ورشه پلار ته دې اواز کا چې کور ته راغی واپس راغی، بابا مې وایي چې نشته. هغه رښتیا وایي که دروغ نه وایي، بابا مې وایي چې نشته. نه ماشوم ورته وایي دا سپي جوټه کړی نو مور مې اوس تا جیلی یو
هاي 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 خدای لذی لومبے راکر لومبے چا لذی اللہ لذی دیم نمبر بیا غریب لروان سپی جوٹا کرو مورمی استاجی لے اوزا نو استاجی غصہ شو نا کاسے اچتا کروز مکی لے رو پرولا تا خدای بے خوبا سا نو تی سپی جوٹا کرنو مارے رو دا سپی ما کاسو ارسے دیوال لو شغول ارسے ڈکرے ڈکرے کرل نو معشوم پا چیغو شو پا جلا شو دا ما کاسا دی ما تکلا دا ما کاسا دی ما تکلا سیبٹو کندی خبر کو اگر استاجی دا سپاگا موڑی دم ویا بچی ولی جاری وی کاسا دی مالا ما تکلا نو بلا بلا لوالو تو چلو چو چغی ولی وی نه دا ما کاسا وا یا خدای نو بلا بوالم ستا کاسا بچی کنا وی نه دا ما کاسا وا پدې کې او ما خپل کوتری د ډوډۍ خاوتا اشرف علی صاحب وی خوراک ملاغه قیمتي شی وروړو چې سپو جوټه کړي نه او چې کومه کاسا کې وروړو نه کاسه مولا درینه نه ورا کوزه کړي هغه ما کاسا و چې ما جون پکې سپو ته ډوډۍ خاوتا الله ټوقه باندې کې خشی باور کې دا خدای پنو بہترین شی باور کې دا خدای پنو کم شی چې ستا ځان لخ وخت دی چې مال دې بل څوک راکړي دغه شی د الله په نوم باندې ورکړه ولی لکه لومبې د خدای لاس لذي دویم نمبر د بنده لاس لذي او یریګه ما نبی علیہ السلام مبارک یو ځل خیرات کو صدقه خلکو ته ورکولا یو باندې سي ورته وي یو باندې سي وی الله رسول انفق خرج کوي ولا تخشى من ذي العرش او دا خدای نه مې یریږي چې خدای بدل کمای حضور پاک او خندل ځکه دا پیغمبر مبارک بل خبره باندې شي په خبره او خندل هاوی بالکل هم دا خبره ټیک ده نو خشی و خیرات کې حابیل خشی خیرات کا قبول شو قابیل بیکار ردی غلا خیرات کا نیتیم ټیکنو په غلطو نو هغه قبول نشو دا هغه اور راغ غړي وسودو دا اور رانه د غړي ونسودو دا لو بیا قربانی په مقدس مکش دا معلومه شي چې قربانی اسقر و قربانا دا یوازې ګټ سره تعلق نه لري دا خدای په نوم چې کم شي خیراتیه قربانی شو دا معلومه شو چې دا الله رضا قربانی وتولی وي مقصد دا الله رضا او کنیت ټیکا دا قربانی فلسفه الله راضی کوم نیت ټیکا دا حابیل نیت ټیکو دا بل نیت ټیکنو دا غن نیت ټیکو دا بل نیت ټیکنو نیت ټیکو دا قبول شوه دا بل نیت ټیکنو قبول نشو دی وجه زمو علما لیکي کنه په قربانی کې خالص الله نه او فقهاو لیکلي که یو سړی ګډ اعلی قیمتي د 500,000 راوستو او نیت دا خدای نه دی دا غوخه دی چې مالا غوخه به وخورو قربانی ونشو حتی هو کسان په یو ساروی کې شریک دي دا یو کس په نیت د غوخه دی ووالو نشو نیت بل غوخه نه کې نیت بل الله د رضا کې فلسفه ده صرف د الله د رضا نیت دا فلسفه ده دیو جن علماء دي کې ځان الله قربانه کوي وکسان دي شپک کسانو مال حلال دي د یو مال پکې مردار حرام دي د دې ټولو نشو د یو پکې نشو ځان لکه په خپل حلالو پیسو من غوخیت باندې کې ته یې راځي ولا خورازي دا چاله راځي چې غوخه به ولا راځي دیم نمبر کړه راځي ستاسو وڅ نه بار خیر دې پرو راځي موږ ټولو ډول یو غوخه به مخ ګورم وته وي الکه خساروي والے پروس کا ساروي غوخه خرابې وي ښا بدلې وي اشتغوات ټیک تا کدیم نمبر داله راځي چې دا غوخه به مخ غریبانانو د بم ورکو ټیک تا هو یک نمبر لومبي نمبر نیت پیدا الله درته دا لومبي قرباني په مقدس مکه او د فلسفه چې الله رضا کوم او په دې رضا کما چې زوینه یوازې دا څنګه ده دا علاله دا د ډیرو ملتونو رواج دي د ډیرو ملتونو يهوديان هم ذبح کوي عیسایان هم کوي او خنزیران عیسایان خنزیران لالي دا خپل تهوارونه دي هغه د دنیا تهوار دی اختر دی زما اختر عبادت دی عبادت سره تعلق لري منګړه لالو چيله لالو حلال شي لالو هغه خنزیران لالي مردار ګن یوا او د دون په دنیا کې د خلکو رواج سره چې وادي نو ذبح حلاله کوي کنه کوي د زوی وادي سنتي د زوی هغه کې کوي کنه کوي ګوره رواجونه یې حلاله او چې کویدنی پکې کوي کنه کوي حقیقت پکې کوي کنه کوي او کڅوګ د چا نه خپي او رضا کوي زموږ د پښتنو رواج سره ګډ برات حلال
بلکې بلوچستان کې دا رواج اوس هم شته بلوچستان کې او زمونږ په دې ډېر اسماعیل خان د شمالي علاقو کې اوس هم دا رواج شته چې څوک راضي کول غواړي بس د شپې په پټه چې هغه خبر نه کي نو فورا یو 15 شپږ لس هر څونه چې وي ګډان بوزي او چې بوی ځي نو بس د هغه د کور په دروازه کې دننه ورته حلال کي بس ارزا دی بس مړی مو ته په دې بخي که مخک اپې خبر شو او په لار کې ګیر که خو بیا نه پرېږدي خو که نو خیال توب وکړو او شیعه ورسو او د هغه په کوڅه کې ګډه لال کړو او په ټوپک سره هم راووت پلار دی والا وجلې ټوپک سره هم راووت او لکه ګډ دی لال که ما ته دا مې راته عادت کړه بس یې مه وکړه دا رواجونه دي د دنیا رواج ده خو ګډه لالی د زوی واده ده خو ګډه لالی د لور په واده کې خو میخه او غویه لالی او که د سفر نه راشي نو دوستانو له ډوډۍ کې نو بیا لالی هلکه راځئ او چیرې به درته حلال کړم او که د خدای دپاره شي او په دی خوري خدای نه خوري او ډېر فرشتې خوري ستا په بچو یې خوري ستا په غریب ورور یې خوري ستا په مسکین یې خوري ستا په ګاونډي یې خوري نو شل خبرې پکې جوړې نن سبا خو پرجونه د خدای لري او پریزره د خدای لري پخوا خو به مونږ ملیانو خلکو ته وي چې غوښې درې ځایه کړې هلکه یو ځای په خپلو خورئ او یو ځای کې رشته دارانو له ورکې یو غریبانانو له ورکې اوس خو بس خبره خلاصه شوه اوس خو پرجونه پراته دي او رښتیا درته د دې ورځو کې ورشئ د پرجونو تپوس وکړئ د نورو ورځو په نسبت به 5-4 روپۍ ګران به میلاوي او وخت به هم ډېر زیات دي ولې د قربانۍ ورځې را روانې دي ته خوښه وښیږي هلکه سرمن ګوره د خدای راساتي الله وایي څه وایي سرمن چې کومه ده نقده سرمن ته په کار راولي نو راوله خو که په کار چاله خیراتي ورکه بهتره خبره قصاب له اجرت کې مه ورکه او چې خرڅ کړه نو بیا به غریبانو له پیسې ورکړي مالدارانو له به نه ورکړي او که نقده سرمنې نو مالدار دی هم ورکولی شي غریب دی هم ورکولی شي خرڅه دی که بیا به خامخا غریب له ورکړي مونږ خلک ورسره څه کوو سرمنو پیسې را جمع کو نو یو کس سره کیدو دا به زمونږ د جومات د امام صاحب تنخواګانې شي دا به زمونږ د جومات د امام صاحب میاشت په میاشت تنخواګانې چې خدای ته وګوره دا جومات د امامتي د د قربانو د سرمنو په بیه کې رواج شو رواج امام له ځان نه تنخوا ورکوه که نه خیراتي ولا سرمنې ورکه غونډې ولا ورکه دا ستا شي بل غریب لے ورکا فقیر لے ورکا دستاش نصیل میں والا خیراتی ورکا لیکن پدی چې دا بکیدمو میاش پا میاش پا بیا امام له تنخوا کی ورکو منزله کئی داغی تنخوا دان ورکا زمارونو قربانی مقصد لوی مقصد دا چې الله رضا کم او بل سری یرمانه خو بخا مخا گناه شوی مانا با الله خفه شوی نو الله چې خفه کوم په سبه راضی کما الله چې رضان د تعالی کما الله چې رضان د تعالی او تا په نشم تا بند کړې ما نو الله یو ګډ بر تعالی الله زوی بل تعالی کما خو زوی خو الله تا بند کړې ما چې نه بالاله نو پروردګار دا ګډ بر تعالی پدې رب العالمین خوشاله کې صحابه دا قرباني کړې دي قسم په خدای جهادونو کې ول خپل بچی په مخ ورغلي دي او په ورغړوالي دي جنگ بدر کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالرحمن د دشمن په صف کې دی مبارزه وکړه نو سیب هغه میدان ته راووت او چغې کړې هل من مبارزین شته چې څوک میدان ته راوځي چې ابوبکر صدیق واورېدل د زوی اواز خلک پیژني نو پیژن چاته وی دا د عبدالرحمن اواز نه دی وی دی بس تورې له کلاس ورکو وی ضرورتما نبی علیہ السلام کلک د مټونی و وی نه ته بنو دې بل څوک وځي دا د زوی قرباني شو او زنانه یې خزه حضور پاک لراله او ماشوم د ورونی بچي غراړو پټې نه او حضور پاک جهاد لته وته راسه مخامخ کا وی دا الله رسول به ګاټول شپه می جړلې ولې دې جړلې خیر دې وی ته جهاد رواني تما خاون په پلان کې جهاد کې تاسو شهید شوی دي نشتا زوی مې په پلان کې شهید شوی دي نشتا پلار مې شهید شوی دي نشتا رو په پلان کې شهید شوی دي نشتا نن بیګا مې سوچو چې زما سوچ شته دومره بے سوک ہے کہ حضور پاک سره په جهاد کې لاړ شي دا ماشوم میرا اوسته
پدې بچی څوکم پدې ماشوم نو خطوره چلولی شي او نه منډه والی شي اخذ وته چل وته خی پیدا الله رسول الله یو صحابي لا ورکا تا سره به بوزي او چې پتا څوک د توري غشي نه گزار کوي زما دا بچی به وطني سي دې مرچ خو ته بچي دې ته قرباني دا صحابيات کړي دي دا مثالونه نقشل ته موجود دي مال قربان کړي دي صحابه ګوره قرباني د مال د بدن یې ورکړې ده د بچي یې ورکړې ده د ښځې یې ورکړې ده ښځې پرېښې دي او تلي دي هجرتونه یې کړي دي د وطن یې ورکړې ده مکه کې د دنیا کورونه ورته پرېښودل او مدینې ته لاړل حبشې ته لاړل دا قربانۍ شوي نو په دې وروستې میاشت کې دا د قربانۍ لږ تاریخ مې راته ووې زمونږ دا قرباني د چا طریقه ده نو صحابو د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو ما هذه الاضاحي یا رسول الله دا مونږ چې قربانۍ کوو څه شی بسنت ابيكم ابراهيم دا ابراهيم عليه السلام ستاسو پلار ستاسو نیکه ابراهيم دا طریقه ده وی زمونږ لپاره پکې سړي د الله رسوله دا نه وایي چې خمون خو غوښې به وخورو نه مونږ لپاره پکې سړي د الله رسوله وی هر ویښته باندې او د وړې په هر تار باندې ستاسو دپاره د خدای پنیر نیکي ده او نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ روایت تے عائشہ صدیقہ فرمائی حضور پاک فرمائی کہ څومره وینو بیدا په یو ساس کې د خدای نیکی او اجر ورکړي نور خبرې د قربانۍ متعلق څه مسائل وغیرہ ابراهیم علیہ السلام متعلق دا به ان شاء الله موقوا نو پاینده جمعه کې درته بیان کوم الله دې موږ له د قربانۍ کولو که د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق صحیح توفیق نصیب وګرځولي یو ملګری دی د ښځې اپریشن دی او دعا وتو کې رب العالمین ورته د اپریشن کې روغ صحت او رب العالمین نصیب کړي یو کس څاروي قربانۍ راغشتي وي او اوس په ملګري ناراضه دي آیا اوس دا څاروي واپس خرڅولی شي که نه نو که دا مالداري چا چې اغشتې دي مالدارانی نو خیر دی خرڅولی شي د هغې په ځای بل اغشتې شي خو ښه خبره نه ده ښه دا ده که څه عیب پکې نه نو په هغې دی قرباني وکړي که ډېر پرې نه کېږي راکوټې وي نو کم کسان دې پرې قرباني وکړي او که غریبي او اغشتې وي نو دقه بالالۍ بیا بدلولی نه شي روزګار دپاره دعا غواړي الله دې ولا صحیح روزګار ورکړي او د حلالو ماشومه جوړه ده الله دې ولا شفا ورکړي دو کسان جیل کې دې الله دې راخلاص کړي که څوک صدقه خیرات وکړي په خپل هم خوړی شي په بل هم خوړی شي مسجد کې د ناستې آداب څه دي د دنیا خبرې به نه کوې ګپ شپ به نه لګې غیبت به نه کوې فضول خبرې به نه کوې قدیم کور کې بیماري د الله دې ورته شفا ورکړي قدیم اولاد ته دعا غواړي الله دې اولاد صالحان وکړي او نه دا مینګان دا د جبو دا مردار دي دا بیمار دی الله دې بله روغ صحت ورکړي دا دعاګانې موږ تقریبا ټولو دوستانو ته په شریکه کوو نو دا بیا داسې یو مخصوص څوک خاص دوی نو هغه پکې لیکي او دا بلا دعاګانې وي نو وخت پرې دغه کېږي او په شریکه موږ ټولو ته دعاګانې او پینټ شرټ اغوستل څه جرم نه دی که سړی په سکول کالج کې اچي خو اسلامي لباس هم ګورې نه دی اسلامي لباس هم نه دی نو زه خو اکثر وایم په هغه سکول کالج کې تاسو سبق وایئ چې کم از کم اسلامي لباس خو وي سړو دپاره شریعت ته څومره چاندي څلور نوې ماسې چاندی نه زیات سړی ګوته نشي استعمالولی ماشوم د پیدایش د پس او بلکل سر خرایل دا خو سر پرېکول لیکلي سر څوک د ماشوم پرې کوي نه سر خرایل په شریعت کې هغو مرسته نه کوي د وخت دعا به درته وکړي وي زمونږ بابا یاده چې مې خوب کې لیدلی نو یې تېره تیار کړي چې هغه ته ووایي چې دوا ده خدای دې عالم کړي ورته بلکې یو قاري صاحب ضروري بیمار دی الله دې ولا شفا ورکړي یو بله ته نه ده چا چې په دې چټونو کې رب العالمین خدای چې دې چټونو کې چا هم دعاګانې غوښتې ټولې دعاګانې ولا قبول کړي الله مونږ باندې دا شریعت مطابق د سنت مطابق دا قربانې وکړي او الله مونږ له توفیق د نیکو راکړي پروردګاره د دنیا او د آخرت خیر هم نصیب کړي د دنیا او د آخرت د شر او د فتنو نه په امن او امان کې وساتي دا زمونږ د دې محلې د نثار وفات شوی نن یې ولس په جنازه او دعا کې جل مغفرت نصیب کړي خدمتګلو خوندې کې دا دی علمګیر مولوي چې د والده وفات شوی وه
رب العالمین دې د هغې مغفرت نصیب کړي او چې نور څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. او دا بل یو ملګری دی هغې والده وفات شوې ده الله تعالی یې د هغې مغفرت نصیب کړي. الله څومره بیماران دي ته وله شفا ورکړي. خدای چې څوک قرضدار دي د روغ صحتونه د هغې د حلال روزي نصیبه کړي. او الله تعالی زمونږ کشر کل زمونږ بچي د لوفرو د ژوند نه وساتي. خدای د بغضیانو د بغضونو نه وساتي، د حاسدینو د حسد نه وساتي، د شریانو د شر نه وساتي، د سکیمرانو د سکیمونو نه وساتي. خدای که مونږ ته زمونږ بچو ته زمونږ مالونو ته زمونږ دین ته زمونږ ایمان ته زمونږ شریعت ته زمونږ اسلام ته زمونږ ملک ته او زمونږ مسلمانانو ته څوک هم سازشونه سکیمونه جوړوي الله ته په خپله په هغه سکیمونو کې ورواچوي زمونږ ته حفاظت نصیب کړي. الهی العالمین څومره دوستان چې د لرې لرې ځای نه منزله راغلي په یو یو قدم وله اجر ورکړي راتللې په خپل درګاه کې قبول کړي. ته زمونږ د خپل ذات او د خپل حبیب مینه نصیب کړي او د شریعت تابعداري او اطاعت هم نصیب کړي. اخر وخت کې په خپله کلمه نصیب کړي لا اله الا الله.